رمضان المبارک روژه چې ده دا د قبلې د بدلېدو نه بعد په شعبان کې فرض شوې ده. اول قبله بدل شو، د بیت المقدس نه قبله کعبې طرف ته راوړېده، د هغې نه بعد رمضان چې و دا فرض شو. رسول الله علیه الصلاة والسلام چې څنګه دا رمضان فرض شو په دغه میاشت کې نبي علیه الصلاة والسلام د اختر نه 2 ورځې مخکې خلکو ته د صدقة الفطر د دې حکم یې ورکړ. علامه شامی رحمت الله علیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 310 کې دا لیکلي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه و چې هغه به د اختر نه 2 ورځې یا 1 ورځ مخکې خطبه به ورکولو. په هغې خطبه کې به خلکو ته د صدقة الفطر د راغستو حکم ورکاو. زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام عادت و، هغوی به دا کار کوو. دغه شان حضرت عبدالله بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام د اختر نه 2 ورځې مخکې یا 1 ورځ مخکې نبي علیه السلام دا خطبه ورکړه او خلکو ته ویل چې خلکو په تاسو کې آزاد عاقل بالغ مسلمانانو باندې صدقة الفطر چې دي د دې ورکول دي. هغه حدیث کې څه راځي؟ فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نو د دې فرض لفظ نه حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې صدقة الفطر ورکول دا فرض واجب نه دي، فرض. منګه دا وایو چې په حدیث کې د فرض لفظ نه مراد خاص دا فرض نه دی، دا کم فرضیت چې زمونږ په عرف او معاشره کې استعمالېږي. تاسو وایي هغه څنګه جواب وایي. قرآن کې راځي فنصف ما فرضتم، نو آیا اوس به دلته دا ویلی شي چې فرض یې نه؟ دلته د فرض لفظ نه مراد تعین دی، مقدار. دغه شان ته عربو یو قاعده ده، فرض القاضي النفقة فرض القاضي النفقة. قاضي چې دی هغه نفقه فرض کړه، نه نفقه متعین کړه قاضي. اوس دا هم ګورئ چې د فرض ثبوت چې دی هغه د دلیل قطعي نه کېږي. لکه اقیموا الصلاة یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض شوې ده په تاسو روژه، دلیل قطعي دی قرآن. اور دا کوم حدیث کې چې فرض رسول الله زکات الفطر راغل دی، نبی علیه الصلاة والسلام صدقة الفطر مقرر کو، موږ دا معنی کوو فرضه مقرر کو. دا حدیث خبر واحد دی او دا خبر واحد حدیث نه زیات وجوب ثابت دي، ځکه خبر واحد دا ظني فرضه په دغه معنی. دویم دا چې فرضه یا لفظي سنت حدیث کې داسې راشي د هغې نه عرفي سنت او فرض نه مراد کوم چې موږ په معاشره کې یاد. مسله نمبر 2 په دې کې تفصیل شته، صرف دومره یاد کې صدقه چې دا واجب ده. صدقة الفطر دا به ډاري کې ادا کړې که نه، دې کې څه وخت ورکولی شي، مخکې ادا کولی شي، مخکې هم شي. که دغه وخت کې ادا نه کړه د اختر د لمونځ نه مخکې بعد کې هم ادا کولی شي. اور دا هم پکې یاد ساتئ چې صدقة الفطر بهتر او مستحب کار دا دی چې د اختر په ورځ باندې د اختر د لمونځ نه مخکې ادا کړی شي. یو سړی مړ شي، وفات شي او هغه خپل وصیت کړی چې زما نه بعد صدقه زما ادا کړي، د هغه د ثلث مال نه به صدقة الفطر ادا کولی شي. او که وصیت یې نه کړی او وارثان یې ادا کوي مستحسن دی، یعنې ثواب پکې دی، ګناه پکې نشته. ښه خبره ده. دغه شان د صدقة الفطر زموږ د علاقو مقدار مو چې د مرکز کومه فتوا موږ شایع کړله په هغې کې 200 روپۍ راغلي. تاسو کم از کم وست خپل ته وګورئ 300 ورکوئ که غریبانان دي، او که مالدار یې نو بیا یې 500 ورکوئ. جوار یا وربش په دې کې لږ ټیټ لاړ شي. او د کجورو په هغې کې کجورو د هغې مقدار دی 1400. او دا 2025 اوس متعلق زه خبره کوم چې تاسو ته اسان زه ته مقدارونه هم ډاري درته پیسې کړم. 1400 دی د کجورو. کشمش چې دی نو د هغې دی 28. فتوا خو موږ در شایع کړله که نه. کم کسان سعودي عرب کې دي د هغې زګین څه اختر کړل دی، هلته دي هلته اختر کړل دی. اوس په بکایو صاحب فتوا ورکړه چې جي چا چې د سعودي څه دلته روژه نیوله هغه دې نن اختر وکړي، او چې چا د سعودي څه نه ده وروسته نیوله دې سبا اختر وکړي. الله بل پکې یو کس ورته راپاس پکې دا لیکلي چې اختر به نن وکړو او لمونځ به سبا وکړو، یعنې اختر نن په 30 مارچ باندې او لمونځ د اختر به وکړو په 31 مارچ باندې. ماشه نظر نشي د امریکا. بهرحال د اختر سعودي والا د سعودي سره سایه ورکړي ځکه هلته یې ګټي، او د دې سګین خلک د دې
چې کوم مالدار دي نو عادي زیاته ورکړي، چې کوم غریبانان دي که نه غریب سړي زامن هغه دې کم ورته ورکړي، چې کومه دا کم مقدار یې دی. هر خپل حالات ته وګوري او په دغې سره صدقه دا ورکوي. دغه شانتې فدیه څومره ده؟ نو فدیه هم 200 روپۍ ده. ټیک شو، فدیه د یوې روژې 200 روپۍ ده، او یو سړی مونځ فدیه کوي نو هغه یو مونځ فدیه هم 200 روپۍ